بیا شریعت د دې خبرې ترغیب ورکوي چې خپل لاس باندې خپله پیسې ګټه دا کمال دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرامو سره مصافحه کوله. یو صحابي دی سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه، هغې سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مصافحه وکړه د لاس یې سختوالی محسوس کړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس داسې ایثار وکړو، ورته یې ایسا د لاس ته ولې سخت دی؟ ورته یا رسول الله زه خپل پټو کې زراعت کوم، پټو کې غونډه ورځ مزدوري کوم، کوداله بیلچه دغه شیزونه ویم، هغې وجه نه ما د لاسونه سخت شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس راوستو ښکلي کو، او روایت کې راغلي فقبل رسول الله صلی الله علیه وسلم یده، هغه لاس یې ښکل کو. بیا څه وفرمیلو؟ کفانی یحبهما الله تعالی. دغه دوه تلی داسې تلی دي چې دې سره الله پاک مینه کوي. دا واقعا دا حدیث تا ته دا پیغام درکوي چې ته هم په خپل لاس باندې خپلو مټو باندې یو مهنت مزدوري کوشش کوه. ګداګر ځان نه مه جوړوه چې کله یو ته سوال کله بل ته سوال، سائل ځان نه مه جوړوه، سوالات دغه مزاج مه جوړوه د ګداګر مزاج. 24 غنټې بل په در باندې ولاړ چې ما ته څه راکړي. دې حدیث کې دا معلومیږي. یو بل روایت کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې ناست مجلس کې یو سړی راغلو، ورته یا رسول الله الله په نوم باندې که څه وي راکړه. خبرې ته سوچ کوي، صحیح ده که نه؟ ډېر سبق پکې پروت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیلو چې کور کې د څه شته؟ ورته یا رسول الله صرف 2 شیزونه دي سره کور کې. یو سره زور ټاټ کور کې پروت دی، هغه غونډ شلیدلی دی، یو کناره یې شلیدلي، هغې باندې مونږ ورځې کینو او چې شپې کله وده کېږو ټاټ نیم ښکته واچو نیم کې پټ شو. یو سره کور کې ټاټ پروت دی، او دویم سره کور کې یو غټه پیاله ده، هغې کې مونږ خوراک سکاک هم کوم، او چې کله د غسل ضرورت راشي بیا هغې پیالې سره لامبو هم. دا د صحابه کرامو کور دننه مال دی، ښه د یو صحابي دومره غربت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې لاړ شه په منډه باندې دا دواړه شیزونه ما ته راوړه. هغه کور ته لاړو، هغه پیاله او ټاټ دواړه کور نه راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې راغونډ کړو، داسې اوچتې کړو، وایي تاسو کې څوک شته چې دا دواړه شیزونه والي؟ دا تبرکاتو دپاره پیغمبر چې کوم شیز خرڅوي خلک یې څومره شوق سره اخلي. او دا ریسنټلی تاسو دا کوم سوشل میډیا ملګري دي د پته میسي یو ځای کې شړلې نه ټیشو سره اوښکې صفه کړي، هغه اوس په $1,000,000 خرڅېږي. دا کم عقل خلک دي. بیا چې د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم جسم مبارک سره لاس مبارک سره کم شیز ولګي، هغې به څومره مقام وي. یو صحابي ورته پاڅېدو چې یا رسول الله په 1 درهم باندې خلم. رسول الله سم بولی وکړه چې نه 2 درهم ولا دې نه زیات څوک شته، بولی جایز ده، دې روایت نه معلومیږي. یو بل صحابي ورته پاڅېدو چې یا رسول الله 2 درهم باندې به زه درنه والم. ورته یې راشه 2 درهم ورنه واخیستو، هغې ته یې هغه شیزونه ورکړو. صحابي راوغوښتو هغه چې کم سایل و، ورته یې داسې چل وکړه د 1 درهم سره لاړ شه کور ته خوراک شیزونه واله کور کې واچو، او بل سره لاړ شه یو تبر راوړه، تبرګی کو بازار نه لاړه، هغه لاړو تبرګی راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاسونو مبارکو سره غته هغه لاس ته جوړ کړو هینډل، او هغه کې ورته واچولو. ما د دې حدیث نه دا اخذ کو چې خپل کاروبار ابتدا د یو برکت، یو مبارک سړي د لاسه کولو کې کاروبار کې هم برکت وي. دیو چې نه خپل علماو په ذریعه سره د کاروبار افتتاح کې نه دا هم باعث برکت دی، الله پاک به د برکت اچي کاروبار کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هغه تبر لاس ورته واچولو، تبر ورته والو کو، ورته دا والا لاړ شه ځنګل کې لرګي ماته 15 دن پورې ما سره نشي، 15 ورځې ټایم یې ورکو چې 15 ورځې مخکې به ماته نه رسي، 15 ورځې مزدوري وکړه بیا ماته کارګزاري واوره. روایتو دا لیکلي دي چې هغه 10 ورځو کې 10 دراهم وګټلو. سوره 10 دراهم، هغه سره 100 دراهم سره کور ته غنم یوړو، او 100 دراهم سره جوړې کپڑے واخسته، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې راولو، سم خوشاله او کپڑے بدل شوی. یو سړی چې مالنګ راشي خړ پړي، بیا چې کله مال وګټي صفا کپړو کې راشي، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وکتلو एकदम یې ورته وفرمیلو چې اے فلانکیا، ستا چې کم د سوالاتو او د سائل او د ګدګري تور داغ په تندي باندې لګولی و، دا د جهنم اور نه علاوه بل څه سره نه صفه کېدو. ګوره د ګدګري نه شریعت منې کړي وو چې دا داسې دی لکه تا به قیامت ورځ په تندي باندې داغ وي. دیو جنه شریعت درته چې په خپلو مټو باندې خپل یو محنت مزدوري کو، برکت اچول، مال جیب ته راوستل، دا د الله رب العزت بیا کار دی. وکینه دا هم معلومه شو.